وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الوراء إمام الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الفضل والورع والإحسان والتقوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الآية. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشرف وكرم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام: رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال، فإن المال يفني عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال. وقال تعالى في شان حبيبه وخليله وصفيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وعترته وأزواجه وأولاده وبارك وسلم عليه، وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. صدر مجلس پیر طریقت و رہبر شریعت سیدنا و مرشدنا و مولانا مخدوم زاد الحاج پیر محمد حیدری سے محمد سعید عرفی حیدری سے مبارک دامت برکاتہم. اعظماڈیر محترم شیخ الاسلام والمسلمین پیر طریقت و رہبر شریعت مخدوم زادہ الحاج محمد حمید جان سے مبارک دامت برکاتہم، اور دیگر صاحب زادگان مخدوم زادگان مبارکان اور زماڈیر و معزز و قدرمند و سامعین و حضرات و رونو دا حضرت قیوم زمان غوث دوران مجدد عصر حضرت خنزادہ سیف الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہو پایات کی منگو تاسو را جمع شویو. داغی مبارکو کما حقو بیان دا صفاتو دا زما دا وسن بہر دے. داغی مبارکو تقوی، داغی شجاعت، داغی حیا، داغی سخا، داغی خشیت من اللہ، داغی انابت الاللہ عز و جل اگر دا چانا وقفی و پٹ ندے. صرف دا یو صفت چی دا کمال دا ایمان پا معظم علامات و اماراتو کے داخل صفت دی چی آغا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. حضرت مبارک سے رحمت اللہ تعالی علیہ کے دا صفت علا وجہ الاتم موجود ہو او دام دا چانا مخفی ندے. او دا سے یو صفت دے جریر ابن عبداللہ بجری رضی اللہ تعالی عنہ رضی سید الکائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر بیعت کی اور بیا ورتوئی یا رسول اللہ ما باندې شرط لگوا. سید الکائنات ورتوئی ابایعکا علا ان تعبد اللہ وتقیم الصلاة وتوتی الزکاة وتناصح المسلمین وتفارق المشرکین. بیعت لپدی خبر در کوم در رب کریم با عبادت کے پنزا وقت با منس کے زکاة باور کے دا مسلمانانو با خیرخوائی دا مشرکانو با بجسدی کا و بقلبی کا و بقالبی کا دا مشرکانو با مفارقت اختیارے پخپل جسد سرہم دا غیب علاقہ کی بوسو کی اسے گنا حجرت پتے رکے اغی سر با قلبی بغض ساتے قلبن با ہم دا غینا مفارقت واقع کے دا زاننا. نگورا الحب فی اللہ و بغض فی اللہ دا احب الاعمال الاللہ عز و جل او دا افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ دا بدی کی داخل لے. دی وجنا حبر العرب ترجمان قرآن سیب
عبداللہ بن عباس سے فرمائی اذا اردت ان تكون وليا من اولیاء الله فعليك بهذا الامر وی کته دا غواړي چې زه د رب کریم د اولیاء فهرست کې شمار شم دغه حب فی الله او دغه بغض فی الله چې دا راټینګ نه کړي د دې نه بغیر مقام د ولایت حاصلول دا محال دی د ولایت په فهرست کې خپل نوم داخلول اولین شرط ورته دا دی ستا په سینه کې به علی وجه الاتم حب فی الله او بغض فی الله معنا دا د الله دپاره محبت د الله د دوستانو سره د خدای جل وعلا شانه دپاره بغض او دشمنی د هغه د دشمنانو سره حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه وی ستا دپاره مې دوستي او دشمني ده ستا دپاره مې دوستي او دشمني ده بل روزګار په دنیا نه لرم بیتا او دغه صفت حضرت مبارک صاحب رحمت الله علیه کې علی وجه الاتم والاکمل موجود و او د هغې مبارکو په توجه سره کوم چې د هغې مسیر باندې روان مریدان دي سالکین دي دغه صفت لله الحمد په هغې کې هم موجود دی الله رب العزت دی په دغه صفت کې موږ ته نوره ترقي راکړي او استقامت دی الله پاک را نصیب کړي زه مریضم وم خو د دوستانو اسرار او د مشرانو امر دا چند کلمات مې ستاسو خدمت کې عرض کړ بې ادبي رانه شوي د هغې عفو غواړم وما علیه الا البلاغ المبین درود شریف ووایه